أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. قاعده پنځمه دورا په قاعدو کې قاعده نمبر 15 اماله باندې تاسو ټول پوه شوئ. تاسو خو خپل تلاوت کې وایي هم دغه شان دي کنه، بسم الله مجریها و مرساها. ٹھیک شو کنه. قاعده 15 کوم را چې د وقف په سبب سره ساکن وي نو ظاهره خبره ده چې په هغه کې د قاعده دویمه او د دریمه موافق د هغه نه مخکې والا حرف ته او کله د هغه نه مخکې دریم حرف ته کتلو سره دغه را نرای یا ډکل استل پکار دي. قاعده نمبر دویمه او دریمه موږ سره چې را ساکن وي مخکې تنه زیر وي، دا قاعده دویمه ده نو دا را به باریک الولو. او دغه شانتی قاعده دریمه سره چې را ساکن وي مخکې تنم ساکن راغلی وي نو بیا وسه کو دریم حرف ته وګورو که هغه ساکن هغه زیر وي نو دا به را به باریک لوستی شي، که هغې باندې پیښ شوي یا زور وي نو دا را به تور لوستی شي. خو د دې نه علاوه هم یو قاعده ده. اوس که چېرې نو په دې کې دومره خبره باندې ځان نور پوهه کړئ چې دا مخکینی حرف ته کتل هغه وخت دی کله چې وقف کې دغه را بالکل ساکنه اولستی شي. اوس ګوره که چېرې را ته بالکل ساکنه لولي که نه، لکه عام قاعده چې زمونږ څنګه ده د هغې موافق لولي نو بیا بسي بیا خو به قاعده دویمه او دریمې ته ورځي. خو که چېرې په را باندې ته روم کې او روم څه ته وایي؟ روم وایي د حرکت نیمه حصه ادا کول، دې ته روم وایي. او دا په پیښ او په زور کې په پیښ او په زیر کې کیږي، په زور کې نه کیږي. مطلب د دې دا دی چې را باندې که پیښ دی نو هغه پیښ نیم ویل شي او نیم پرېښودی شي او دغې پیښ په وجه باندې به دا را پور ویل کیږي. او که چېرې په دې را باندې زیر دی نو دغه را به بیا دویمې او درېمې قاعدې ته بیا نه ځو، بلکې چې په دې باندې کله روم کو نو دغه را به د زیر په وجه باندې باریک لوستی شي. بیا او مثالونه لکه څه مثال دی؟ والفجر والفجر وليال عشر. والفجر څنګه به ولولي؟ یو خو دې والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر، والفجر. او که زیات وګدنه بیا یې جوړیږي والفجر وليال عشر. اوس په دې باندې والفجر باندې ته دغه کې نو دا به څنګه وي؟ والفجر 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 وليال عشر. زیر به نیم اولستی شي او نیم به پرېښودی شي. صرف دوره پته ولګي چې او یاره دې څه کې دی هلک روم وکړو. والفجر والفجر لکه څنګه چې دا عام طور سره خلک په سکون کې داسې وایي عصر عصر. ٹھیک شو؟ عصر یا عصر مصر. نو د حرکت نیمه حصه ادا کول او نیمه پرېښودل دې ته روم وایي. مفصل بیان بیا مخکې روان تفصیل به پې کوو انشاءالله. خو دې ځای کې صرف دا ځان پوه کوي که په چېرې را باندې ته روم کې په را باندې روم کې نو بیا به د هغې حرکت اعتبار کولی شي او دا به پور او باریک لوسی شي. که پیښ وي نو بیا به پور ویل کېږي لکه منتصر منتصر. او که چېرې زیر وي نو بیا به باریک لوسی شي لکه والفجر والفجر. لیکن د وقف کولو یو بل طریقه هم ده چې په هغه کې هغه حرف کوم باندې چې یې وقف کړی دی بالکل ساکنول نشي، بلکې په هغه باندې
چې کوم حرکت وي هغه هم ډیر خفیف غوندې ادا کړی شي، یعنی سپک ورته کې او کمزور شان ادا کړی شي، هغې ته او دې ته روم وایي. سوی ورته روم. او دا صرف په زیر او پیښ کې کیږي. په زیر او پیښ کې کیږي ځکه چې د دې بنا لږ اسانه ده. او زبر چې دی زبر که ته لوږ ته کم لویې یا کمې نو دا الف برابري او زبر نیمیږي هم نه. ښه پوه شو که نه؟ نو په دې وجه زبر یې تلیر کړی دی او په زیر او په پیښ کې روم کیږي. ښه د دې مفصل بیان به په 14مه لمعه کې ان شاء الله تعالی راشي. نو دلته دا ښودل مقصود دی چې که په داسې را باندې روم سره وقف وکړی شي، روم سره ته وقف کې په داسې را باندې، نو څه به کې د هغې د حرکت خپل اعتبار به کېږي. نو بیا به مخکې حرف ته نه ګورو، بیا به مخکې حرف ته نه ګورو. قاعده نمبر 2 او 3 ته به یې نه اړوو، بلکې خود د هغې حرکت اعتبار به کولی شي، بلکې په خپله چې په دغه را باندې کوم حرکت وي د هغه موافق به ډکه یا نری وایو. لکه والفجر، والفجر باندې که چېرې داسې طریقه وقف وکړي نو دا را نری وایو. والفجر والفجر او ورپسې او منتصر منتصر او تنوین به بدلیږي په حرکت باندې. بیا تنوین په روم کې به تنوین په حرکت بدلیږي، بیا به داسې نه وایي چې منتصرون، رون به بیا نه وایي، ښه صرف پیښ به وایي، نون به ترېنه ختم شي. او په منتصرون باندې که په دغه طریقه وقف وکړي نو را ډکه وایي. ورسېدې په دې باندې نهمه لمعه د میم ساکن او مشدد په قاعدو کې. قاعده اوله، میم که چاري مشدد وي نو په هغه کې به غنه ضروری ده. میم مشدد، اوس د میم قاعدې، میم کې کمی قاعدې دي د هغې بیان شروع شو. ښه کوم ځای کې به دا په اشمام سره ویل کېږي، کوم ځای کې به دا باریکه ویل کېږي، کوم ځای کې به اخفا سره ویل کېږي، کوم ځای کې به دا اظهار سره ویل کېږي. نو دې ته به لږ توجه کوئ. ښه قاعده اوله، میم که چېرې مشدد وي نو په هغې کې غنه ضروري ده. او غنه وایي په پوزه کې اواز بوتللو ته. غنه څه ته وایي؟ پوزې ته اواز بوتللو. او د کوم ځای نه ادا کول؟ د خیشوم نه ادا کول. خیشوم کې تاسو ویلو که نه؟ نون مشدد او میم مشدد، د دې مخرج سره خیشوم دی. او په دې حالت کې دیتا حرف غنه وایي. نو نون میم چې کله مشدد شو دی کې به یو الف مقدار ایساریږو او دغه تسوي اواز بزی پوزې ته د خیشوم نه به ادا کېږي او دې تسوي غنه وایي. فائدہ، د غنې مقدار یو الف دی. د غنې مقدار څومره دی؟ لکه چې موږ لما دا چې کله ادا کوو نو موږ به څه کوو؟ دې کې به یو الف مقدار ایساریږو. لما نو د غنې مقدار یو الف دی. او د الف مقدار معلومولو اسانه طریقه دا ده چې کلاو ګوته بند کړئ یا بنده ګوته کلاو کړئ. نو هغه د ستا د تلاوت د رفتار مطابق دی. که چېرې ته تحدیر کې وایي، تحدیر کې، او تحدیر څه ته وایي؟ هغه تلاوت چې موږ معمول مطابق ناستو تلاوت کوو خپله. لکه داسې وایي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. په دې انداز سره تلاوت کوي نو بیا به ګوته د دې په مقدار سره کلاویږي او بندیږي به. صحیح ده؟ د داسې مقدار باندې. او که چېرې ته په ترتیل سره لګیا نو هغه بیا د ترتیل په مقدار باندې کلاویږي. ترتیل څه ته وایي؟ چې ښه په آرام سره تلاوت کوي. لکه څنګه
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. اوس داسې لګي نو بیا به ته په دې مقدار سره ګوته کولاوي. ٹھیک شو؟ یا به بندې تحدیر او ترتیل باندې پوه شئ. ترتیل څه ته وایي؟ ښه په آرام آرام سره لوستل، یو یو لفظ ښه باقاعده په آرام سره لوستل. او تحدیر څه ته وایي؟ چې په لږ تیزۍ سره ویلو. ستاسو خو تحدیر هم نه پته نه لګي چې څه وي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تاسو خو د 250 په سپیډ باندې لګیا یې په کچا سټیشن یو درې ګم نه که نه. دا تلاوت مقصود نه دی. ښه دا تلاوت مقصود نه دی، د دې هغه برکات نه حاصلېږي. ښه تلاوت چې کوئ په شوق سره او په مزه مزه باندې. ښه بس. او دا صرف یو اندازه را، دا اندازه را ښه ګورئ. او د الف مقدار معلومولو اسانه طریقه دا ده چې کلاو ګوته بند کړي یا بنده ګوته کلاو کړي. او دا صرف یو اندازه را، باقی اصل دارومدار د مشاق استاد نه اوریدلو باندې دی چې استاد درته څنګه بیان وکړو چې دومره مقدار د الف راځي نو هغه مقدار برابر کا خپل ومو. او چې کوم د هغې نه سیوا کېږي نو دا بیا دغه ته ورځي، مد ته ورځي. نو کوم ځای کې مد دی هغه هم تاسو ته وینا کړی شوي را، کوم ځای کې یو الف مقدار دی هغه هم تاسو ته ویلی شوي را. صحیح ده که نه؟ د قرآن دغه چې کله جمال القرآن ختمیږي نو بیا به انشاءالله دا ټول قواعد تاسو ته راغلي چې زه بیا خبره کوم نو تاسو ته به نور مسان راځي. د مد کوم ځای کې لوی دی، کوم ځای وړوکی دی، کوم ځای عارض دی، کوم ځای دغه دی. نو دغه شانتي د دې غنې به هم تاسو ته ځای په ځای باندې خبره راځي. دا به ورسره کوو ښه انشاءالله. سورة البقره پارا نمبر 2 او رکوع 5 آیت نمبر 176. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اللهم صل على محمد كما صليت على ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نن خو تاسو داسې سوالات